बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़म स्ताज़ इखलास खादिम इलियास सहारा दा वक़्त दरगाह शामिलात दा कोरना नेख पनेगे उते राब्ते के चितास कम प्रोग्राम कतलु ज़मंग सरा ज़मंगा का मोर हम नास्तरा ज़मंगा का खर्जे ज़मंगा का खोइंदी हम नास्तरी और इकरा माशुम नास्ते दा नूर हम चिकम बच्चियां तास कतलु शहाब भाई नास्ते दे कोर चिकम वीडियो मुस्ताफ सर शेयर करा यो जल बिया मुसाफरो द खपल बचो द रिज़क ना यो यो न नैरो शिकोल द दे कोर सर खपल खुशहाली خپل مرستي دوی ته راولېږلې الله تعالی دې د مسافرو په ژوند کې ډېرې تېرې خوشحالۍ لري ځکه چې هغوی داسې کورونو ته خوشحالۍ ورکوي چې زموږ د هغې مور وینا تاسو اورېدلې وه چې وایي د غنمو په روټۍ پسې دا ماشومان جاړي د څومره عمر نه د دوی تنور یخ و دا ماشومان د سکول څادرې د دوی نه وي او ډېر د دوی دا زندګي داسې وه چې یو شیز هم دوی ته په دې کور کې موجود نه و څونه چې هم د دوی ضروریاتو زموږ د مور په پردو پټو کې به یې کار کو په یو نیم سال 200 روپۍ دیاړی پاندونه کړي چاله غوجلې غورځولي چاله خټې کړي نو هغه تاسو پروګرام کتلی او مسافرو د برکت او د الله تعالی خصوصي رحم په دې کور باندې او دوی له څونه خوشحالیانې الله تعالی راویستې دي دې کور ته نن ملګرو نومونه ډېر زیات دي نو ستاسو سره دا لیست زر شیر کوئ انشاءالله تعالی بیا به د خپلې مور نه هم یو تپوس کوو پاکستان ته چې کومې پیسې راغلي دي مالا حمیدالله روري او آصف اسحاق صاحب له نعمان لڈن 2000 روپے زریاب سے بٹخیرہ 3000 روپے صدام حسین دبئی 5000 مقصود علی قطر 3010 روپے بلال سعودی عرب 5000 روپے خیستہ مالک او داغه د فیملی زنانه هر سړي به خپل لګ لګ حساب چولې دا 3600 روپے شمشیر سے آسٹریلیا نه 7000 روپے ارشد درگاہ 5000 روپے عبدالله سعودی عرب 5000 ابو لولی 5500 روپے ابو لولی زمونږه د اخلاص یو ریګولر ډونر دی هر پروګرام له الله تعالی دی خوشاله آباد لري فضل خدا سعودی عرب نه 2460 روپے لاست نمبر 8094 د عمان نه 6000 روپے لاست نمبر 0113 دی چې 5500 روپے و د دریو ماشومان لا چې خرا ماشومان او د وزن سره نوري ماشومان دي د دوی لپاره بیا نسیم شاه صاحب د دوبۍ نه 5000 رشید انور او عزیز او نواز صاحب د کویت نه 10000 روپے لاست نمبر 0921 د دوبۍ نه 3000 روپے محمد امین د ملیشیا نه 5015 روپے سمی الله صاحب د قطر نه 16820 اشفاق دوبۍ 1500 نسیم دوبۍ نه 5000 شاه حسین شارجہ 3000 عبدالرحیم صاحب سعودی عرب 2950 عابد صاحب پاکستان 9650 د قطر آرمی نه زموږ ورور دی 5760 روپے محمد عتیب صاحب د ملیشیا نه 1240 محمد حسین او دغه ملګرو د سعودی عرب نه 8975 روپے یو نامعلوم ورور دی د دوبۍ نه 5000 روپے امین جنرال سٹور باندې او فیاض صاحب د سعودی عرب نه 7500 سمی الله صاحب د نوشهر نه 9640 حبیب جان روغانی د عمان نه 1 लाख روپے الله تعالی دې په ژوند کې برکت واچي زموږ د اخلاص ریګولر ډونر دی میراج صاحب د کویت نه 7000 روپے سراج صاحب د شارجہ نه 2408 روپے ایک ایچ بی ایل اکاؤنٹ امجد صاحب د سعودی عرب نه 2760 روپے وحید الله صاحب اور عابد د قطر نه 5184 اصغر خان 200 رنگے ورکړي زموږ علمگیر ایمل او سایل علمگیر ایمل او د ملګرو د ملیشیا نه ټوټل 8000 روپے دوبۍ مول نه ټیکسی ډرایور زموږ افتخار صاحب ورکړي 200 درهم او پری زون د شارجې نه عمرګری د ډیره کې چاند کړي دا 11400 روپے دین موبایل تانه نه مسول کړي اکبر علي صاحب د مکې نه 4760 محمد عرفان د ملیشیا نه 2490 روپے عمران صاحب د سوات نه 5000 روپے ایزي پیسہ او د نواز صاحب بابا په درګه کې موږ اوس وصول کړي 5000 روپے د کویت نه په دې نه ټوټل جوړي کې زموږ سره ملګرو د پاکستان چې کوم وصول شوی 316157 روپے دنه علاوه زموږ ابرار وایي ته چې بجده کې کم نه لاشي دی یو معلومه اور 20 ریال یو بل نامعلوم ورور چې دا خلک ډېر په سختۍ سره نمونه مو 10 ریال لاست نمبر 775 دی 150 ریال بیا لاست نمبر 214 دی 100 ریال بیا لاست نمبر 5002 دی 5002 50 ریال بیا لاست نمبر دی 385 500 ریال بیا ملکان بھائی دی 100 ریال او د ملکان یو بل ورور دی 150 ریال صابر اور احمد سے 200 ریال شاید محمد سے 50 ریال 048 پر نمبر کے لاسٹ دے 200 ریال ہدایت اللہ صرف دے 50 ریال او احمد درویش سے جدہ کے 100 ریال دا طولی ابرار صرف تمیلاو شوی دی 1680 ریال بیا زمان کی پیت صرف بریاض کی قیصر صرف 100 ریال او 214 نمبر پا آخرہ کے دے 100 ریال حسین عبدالقادر کپل فی صدیق واحد انا کپل حق حسین عبدالقادر پاکستانی کپل اسم ہوا حسین عبدالقادر ہوا ارسال 100 ریال لبیت هذا عشان ہوا کلام ارسال هذا 100 ریال علی یتیم هذا عبدالرحمن صاحب 10 ریال یو پاکستانی بل بھائی دے 5 ریال میدان کا لڑاک پونم زن سردی 200 ریال دا اچ یو بھائی دے 500 ریال نصیب اللہ سے 50 ریال سلطانی یو بھائی دے 20 ریال اور لاسٹ نمبر دے 906 100 ریال عرفان اللہ صاحب دے 100 ریال اور فضل رحیم صاحب دے 400 دے 100 ریال دا ټولی زمونږه ټیپیټ صاحب ته حواله شوي دی 1435 ریال
بیا زمونږ جمعه خان صاحب ته په ریاض کې حواله شوي دي لاس نمبر یې دی 755 100 ریال زاهد اقبال صاحب 120 ریال محمد ارشاد صاحب 150 اسلام صاحب 60 نور اسلام صاحب 50 سردار علي صاحب 50 یوسف خان 100 زمونږ د رنګونو والا یو دکاندار دی چې هغه 500 ریال د دې کور لپاره او 100 ریال د اقرا ماشومې لپاره کومه چې دغه تاسو ته ښکاري او اسلام زمین صاحب 50 ریال او 200 ریال هغه چې د نورو ماشومانانو لپاره هم ورکړي هغه ټوټل 1000 ریال ورکړي علم خان صاحب 100 ریال ارسلان صاحب 20 ریال علی خان صاحب 40 ریال 955 लास्ट नंबर 50 रियाल 723 लास्ट नंबर 144 रियाल 755 लास्ट नंबर 50 रियाल अजमत से 50 रियाल राजा से 50 वाहिद बुनीरी 100 और वाहिद बुनीरी बल मलगरी 50 अरे टोटल जुमा खान से वाले शेदी 1987 रियाल ब्या जमुंगा परियास की मस्जिद है तचकने वाले शेदी कारी से बरकड़ी 50 रियाल शहजाद हादी से 50 और वकार भाई 50 रियाल टोटल 150 रियाल मस्जिद से था ब्या जमुंग परियास सुल्ताना के जुनेद उजैर से तचकने पैसे मिला शेदी लास्ट नंबर है 955 200 रियाल ब्या लास्ट नंबर है 594 100 रियाल ये बंगाली भाई है एक हमारा बंगाली भाई है उसने 50 रियाल दिए शेराली सेब सुल्ताना के 50 रियाल मुजीब सेब 105 रियाल और बशीर सेब मलगिरी और कड़ी दी 100 रियाल दे टोल ने जोड़े के 605 रियाल बाजमंग पलकना सेब था रियाज शमीसी के वाले शेरी ये ना मालूम और 50 रियाल अली खान से 50 रियाल नोमान 58 रियाल और ये बल मलगिरी दे चुए नुम्बा मिनाखले 100 रियाल टोटल दी तमिल शेरी 258 रियाल जमुन सलमान सेब था दुबई के वाले शेरी मीरदीप से एक 200 रियाल और सऊदी मतबख 120 रियाल लास्ट नंबर है 4447 दुबई ना 210 रियाल दा टोटल जोड़ेगी 430 रियाल ब्याजम सैयद रहमान सेब था पशारजा की चवाले शेदी उमर सेब नेशनल पेंट वाला जम रेगुलर डोनर है अल्लाह ताला दे बजून की बरकत वाचे 250 दरहम नौशेर सेब द पलाई 100 दरहम एक हमारा पंजाबी भाई है 100 दरहम और द साकोट या दोस्त तो वर्कड़ी दे 100 दरहम टोटल जोड़ेगी 550 दरहम सैयद रहमान सेब था वस राजू जमुंगा और रियाज यो खोगर इमरान भाई चिकन में पैसे वाला शेदी इमरान भाई रियाज 50 रियाल कैसर से 150 इरफान से 70 अरशद 60 सवीदी भाई 175 रहमानी गोल से 200 फजल हुसैन 50 बहादुर से 100 मदीना भाई 50 जानबख्श से 50 इकराम भाई 50 अमीन भाई 50 लास्ट नंबर 357 दे 170 लास्ट नंबर 168 दे 50 अख्तर मुनीर से 50 शाह भाई 50 और माजिद से दाऊद से देना बात कहीं पैसे अलराजी अकाउंट था 1000 और अशजाब से 100 फारूक से 300 मुराद से 100 अनवर खान 170 वाहिद गोल से 100 और मोहम्मद EST और फलीकल 50 मुस्तसतुल मुकाविलात 100 इमरान से 50 चकदर रबाई 500 फरहाद से 100 सोहराब से 100 साबिर अफरीदी 100 सरदार से 150 और ताज मोहम्मद से 50 दो टोल ने जोड़ेगी 4345 रियाल इमरान से तो वाला शहीदी दावा जमुंग चिकम मशरान तो पैसे वाला शेरी टोटल इमरान से पे 1,21,607 दमाजिद से 4,200 जुनेद उजैर दागे न जोड़ी से 16,946 पलकनाथ से 7,224 सलमान से 12,900 सईद रहमान से 16,500 जुमा खान से 55,636 इब्रा से 47,040 किफायत से 40,180 और पाकिस्तान लिस्ट दे 3,16,157 चौधरी टोल में जोड़ेगी 5,42,676 रुपए पदे की चिकन दी लंग बारिशकारा विस्तिदा दी कम सामान रावड़े शवे दी तासुदा कते शे दिले सलोर जोड़े बिस्तरे रागली तदे टोल कोर दा पारा पैजार रागली दी लस जोड़े दी ता जनानो कपड़े रागली दी पैजार रागली तदे माशुमानो द स्कूल सादरी द स्कूल बनीनो रागली दी सब्जी रागली दा दी तो उड़ा रागली दी और दी चावल दी पदे की 1,66,000 रुपए बानी दारश के शहीदा और दी सब्जियानी गोड़ी दालुना वॉशिंग मशीन और दी स्त्री चिकन दी जरूरियात सामान दा टोटल पैसे 2,24,200 रुपए जोड़ी शवी दी ददेने अलावा जमुक सर चिकम मलगिरी पेंडिंग लिस्ट की दी चिचा मलगिरी पैसे रा ले गेली दी हो माजरत गोड़म दा दोरे जमा मोबाइल खराब होने यो सो पैसे मुंग ने वसूल करी चागदंग सर पेंडिंग की दी कागा मुंग कला हम वसूल करे नो यो होता सदा वो च दे प्रोग्राम बद्रे में करे हम राजी हो आगा लिस्ट पेंडिंग के चजंग सर दे करीम खान से द सऊदी अरब में 20 रियाल इब्राहिम ओंडाई वाला बांदिरा गली दी यो इकराम से द स्पेन ना 6,000 रुपए मोहम्मदुल्लाह से द शारजाना 10,500 रुपए अब्दुल्ला से 1,500 रुपए अमीन जन स्टोर बांधी यो मरगरी 10,000 रुपए रा ले गेली चगमुंगा वसूल करी हुंदी खो जमीन सर इस किस्म राबिते न द कड़ी चिदा द चादा पारा दिन द हागर और द राबिते हम मुंतजिर यो चिदा दे कोर द पारा दी और कदी इखलास द फंड द पारा दी द यखने द पैकेज द पारा दी या द दासी नूर कोरुन द पारा कम चे कैमरे त मखे त नराजी द गुई द पारा नोगा जमुंग सर खपल मैसेज न दे शेयर करे आगा 10,000 रुपए जमुंग सर
په پینډینګ کې پرتې دي موږ وصول کړي د هغه د میسج هم موږ منتظر یو او د دې نه علاوه 5000 روپۍ په امین جنرال سټور یو ورور رالیږلي دي خو هغه هم لا موږ نه دي وصول کړي او د هغې هم زموږ سره کلیرنس نه دی شوی چې دا د کم کوډ دپاره دي زموږ سره یو په پینډینګ لیسټ کې صمد خان صاحب د 1 لاک روپۍ زموږ د حمیدالله صاحب په نوم باندې رالیږلي هغه لا هم موږ نه دي وصول کړي 1 لاک روپۍ هغه هم زموږ سره په پینډینګ لیسټ کې دي بیا د دې نه علاوه کوم ملګري چې هغه پیسې رالیږلي په دې کې زموږ یو خوږ ورور دی چې 1000 ریاله مې دا په سعودي عرب کې په مزرعه کې کار کوم خپله مې هم ډېره زندګي د سختو سره ده خو چې داسې خلک وینم نو د خپلو بچو د رزق نه یو نونی راشو کولی 50 ریالې رالیږلي چې دې ماشومانو له ورکړئ بیا دې نه علاوه د دریو ملګرو چې کوم 500 روپۍ رالیږلي دې ماشومان له هغه ورته ورکوو بیا 1500 روپۍ په دې کې د شهاب ماشوم دپاره یو کس رالیږلي او 3000 روپۍ د اقرا دپاره رالیږلي دا پیسې ورته حواله کوو دا د اقراوې دي صحیح شو دا 3000 ستا بلې دي او دا 1500 ښه ملګرو څنګه چې زموږ سره په دې ډونر کې حبیب جان روغاني صاحب و چې کوم 1 لاک روپۍ رالیږلي د هغه دا وینا وه چې په مستقبل کې به هم انشاءالله زه د اخلاص سره د داسې کورونو سره ولاړ یم او د اخلاص سره به همسفر یم او داسې کورونو سره او خاص کر د دې کور سره به انشاءالله زما بیا هم مرستې وي 2 ورځې زما موبایل خراب و نو که د چا یو ضروري میسج یا د چا د پیسو کې داسې سره راغلی وي نو زه ستاسو نه ډېر زیات معذرت غواړم ځکه چې د دې پروګرام د اخلاص پروګرام سره خلک ډېره زیاته مینه کوي نو ډېر کالونه ډېر میسجونه به داسې شاید چې موږ به تاسو ته به ټایم جواب نه درکړي نو زموږ د اخلاص ادارې د ټولو د طرف نه زه ستاسو د ټولو نه معذرت غواړم انسان دی کله کله داسې ټایم راشي چې موږ ستاسو ټلیفون په ټایم ریسیو نه کوو یا ستاسو د میسج جواب په ټایم میلاو نه شي خو امید لرم چې تاسو به د اخلاص د ټیم د مصروفیات او د هلې ځلې به تاسو ته ښکاره وي نو هغه به تاسو به زموږ نه په هغې باندې ګیله نه کوئ ښه ملګرو څنګه چې ما ستاسو سره ډیټیل شیر کړو دې کور لا ټوټل پیسې راغلي دي 5,42,676 روپۍ بیا چې د کور څونه سودا راغلې ده په هغې باندې ټوټل 2,24,200 روپۍ او د دې کور زموږ سره بقایا پاتې شوي دي 3,18,476 روپۍ دا وخت کې زموږ سره زموږ د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن صدر حمیدالله روري هم موجود دی حمیدالله روري صاحب ته زه خواست کوم چې هغه راشي او د خپلې مور ته د خپلې پیسې په خپل لاس حواله کړي مورې الله تعالی چې کله وغواړي او د انسان پسې وخته خوشحاله کله راولي نو د هغې هیڅ کله هم انسان ته پته نه وي مونږ خو راغلي وو دې کور لا دغه یو ویل چیر هم راوړی خو پته راته نه وه چې دومره درد دی او هغه ستاسو ډېر بچیان دی مسافر چې د هغوی سره بیا داسې احساس وشي چې آیا زما بچی په ګرمو بلستان کې دی نو زمونږ دا یتیم بچی ولې داسې دی د ده ولې کپړې نشته د ده ولې پیزار نشته نو هغه خلک د خپلو بچو د رزق نه بیا یوه نوڼی په هر هفته کې ورته مونږ اواز کوو او زمونږ د یو پروګرام نه بل هغوی ډېرې خپلې خوشحالۍ مونږ له رالیږي او دا څه چې دی نو دا د مسافرو د برکته دی زمونږ د دې غیرتمندو پښتنو وروڼو د برکته دی په دې کې زمونږ خویندو په کورونو کې هم 100-200 روپۍ راغونډې کړي رالیږلي دي زه پر خپلو پښتنو وروڼو پر خپلو پښتنو خویندو پر خپله پښتو ژبه او پر خپل خلکو باندې فخر محسوسوم چې زه پښتون یم او داسې خلک زمونږ وروڼه خویندې دي چې هغوی کله هم داسې یتیم بچی ویني داسې میندې ویني د ژړا سره نو هغوی خپل ځان خفه کوي خو تل عمر داسې خلکو لا د اخلاص په لار هغه خلک ډېرې خوشحالۍ ورکوي نو کومو خلکو چې ستاسو سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړي دي هغې خلکو ته دې څه وینا ده او زه خو ستا د خوشحالۍ د اوښکې نن اینمه نو هغې خلکو ته به ته څه وایې او څونه دعاګانو کې به یاد ساتې خدای دې وله ډېره تېره ورکړي او خدای دې خوشحاله کړي زمونږ د غریبانانو سره امداد وکړو خدای دې ډېر زیات خوشحاله کړي او د دې عوض دې وله یو په دوه خدای ورکړي او مونږ خدا نه ګڼله چې داسې دونه هر څه به مونږ له راشي خدا د الله مهرباني ده او دوی دا مسافر دی خدای تل د قیامته خوشحاله لري او خدای دې په ډکو منګو له خپلو کورونو ته راوستېږي او زمونږ نور د وسه څه نه کېږي دا دوا به ورته کوو لمونځونه کوو هر څه کوو او بس خدای دې خوشحاله کړي خدای دې ولې ډېره تېره ورکړي خو چې څنګه یې زما دا نوسي خوشحاله کړه نو داسې دې خدای دوی خوشحاله کړي او د دې عوض دې وله خدای ورکړي دا یې مونږ له راکړه د دې په یو په دوه دې خدای ورکړي دوی له او دا کوم بچي چې مې راغلي دي نو د دوی دې خدای مخه روانه کړي او خدای دې ورسره ډېر زیات ښه وکړي چې زمونږ په خدمت کې دونه د لرې ځای نه دوی راغلي دي نو دا زمونږ په اړه کې نه وه چې مونږ له به دوی دغه وکړي خو دا مونږ الله ته سوال کوو او الله زمونږ سوال قبول کړی دی یعنې مونږ دونه غریبانان خلک مونږ وایي چې زمونږ دونه دغه نشته دی خو دا خدای پاک وکړه او دې هلکانو وکړه دا د خدای تل د قیامته خوشحاله لري او مونږ غریبانان خلک بس بې وسه چې تاسو زموږ سره دونه امداد وکړو د دې عوض دې دله خدای درکړي
دې 15 کسانو موږ له دا پیسې راوړلې او دا موږ ته خیراتي میلاو شي او زما کور خراب دی زما داسې د مخې څوک نشته دی دا زه دوی له واپس ورکوم چې موږ له پې دا کور جوړ کړي او د دوی په لاس چې جوړ شي نو ښه به د بل چا په لاس یې نه جوړوم که څه کمې پکې راځي جو دوی له به راځي او هغه به پې لګوي او بس خدای هم خوشحاله که نو زه به نور څه ووایم دا زه دوی له مې واپس ورکوم دا به امانت دی چې دا ویسي هسې نه چې په ما به کور مې ور نشته دی او کنډرې دی ټول چې غله راپسې راوانه وړي دا پیسې زه دله واپس ورکوم چې زما د امانت دی واپس وساتي ښه ملګرو څنګه چې تاسو ولیده په دې کور کې تاسو ته خو موږ مخکې ویلي وو چې 7 لوریانې زموږ د دې مور دي او بیا چې دې سره کمه انګور ده نو دا 3 لوریانې د هغوی دي او یو ماشوم دی شهاب بای چې هغه هم په خوا باندې معذوره دی د دوی دا وینا ده چې زموږ به د کور دیوالونه نشته په دې باندې تنبې نشته دا پیسې موږ ساتلی نه شو زموږ داسې د مخې د ایستو هم بیا زیات څوک نشته او وایي چې دا پیسې تاسو ځان سره ویسئ په دې بنګله دا کور ځکه چې رشکه خو الحمدلله دوی له مونږ راویسته په هغې به له 1500 روپۍ 800 روپۍ الله تعالی رزق ورکوي د دې کور هغه پایه به مخ په وړاندې الله تعالی بوځي او ستاسو د مسافرو د برکت او د الله تعالی په خصوصي فضل او رحم سره په دې پیسو به انشاءالله تعالی مونږ د دوی زر تر زره د کور کار شروع کوو څنګه چې د کوډیګرام د هغې کور درېیمه کړی ستاسو سره داسې زموږ په پینډینګ کې د هغوی په کور الحمدلله نن درېیمه ورځ د کار شروع شوی د دې په دې کور به هم مونږ ډېر زر کار شروع کوو د دې کور به تاسو ته درېیمه کړی هم پیش کوو مسافر چې څونه هم دی د ملک نه بهر دی او که زموږ رونه په ملک کې کم دننه دي الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې ډېر زیات برکت واچوي کم چې د اخلاص ډونر دی کم چې لیدونکي دی کم چې کتونکي دي نو څونه چې هم دا زموږ رونه دي نو په هغې باندې دا رشکه موږ دې کور ته واخېسته دوی له په 1800 روپۍ ورځ ګټي راځي به او دا یو صدقه جاریه ده چې دې کور له پې رزق راځي د دې بچیانو کپړې د دې پیزار د دې سکولونه د دې خرچ خوراک او ستاسو په حق کې به انشاءالله شاید چې انسان به سبا وي یا به نه وي خو یو داسې عمل به د هغه نه پاتې وي چې الله تعالی به په هغې باندې هغه له ورځ د آخرت د نجات یو ذریعه وګرځوي او الله دې وکړي چې زموږ د اخلاص ته عملونه زموږ او ستاسو ورځ په آخرت د نجات ذریعه وګرځي او مسافرو باندې زه ډېر فخر کوم په خپلو پښتنو رونو باندې چې کله ورته موږ اواز کړی دی نو هغوی د خپلې سختې زندګۍ نه هم هېڅ پروا نه ده کړې او د هر کور سره ولاړ دی نو دقسې یو بل دردېدلی پروګرام د بټخېلې چې زموږ یو خور ده د هغې 15 لوریانې دي په هغې 15 لوریانو کې ورته یوه لور بیا د یوې لور سره په کور ناسته ده یو زوی دی د 14 کالو چې هغه هم منټلی ډسټرب دی او خاوند چې کم دی هغه هم د ګردو مریض دی په پردي کور کې دی څونه په هغوی پسې کرایانې دي څونه په هغې کور کې درد دی هغه پروګرام به موږ ستاسو سره شیر کوو کوشش وکړئ چې د هغې کور سره هم تاسو خپلې خوشحالۍ دقسې وپالئ لکه څنګه چې دې کور سره د دې کور د درېیمې کړۍ انتظار کوئ د کیمرمین عمر حیات او زکریا بھائی سره الیاس سهارا او د پورې اخلاص ټیم له ورکوي اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ